دا ځوان اوسه پورې به ټولو ته یادي. یو د جاهلیت مثال قایم کړی شوی او په تور غر کې. دا یو واقعه مخې ته راغلی وه، که چاته نه وي پته زه به ورته لږ شانې ووایم چې دا هلک د یو جینۍ سره ملاوېدو ته تللی و او هلته کې ټیک ټاک باندې د دوی دوستي شوې وه. بیا هغه جینۍ راوغوښتلو، خو ده ته نه وه پته چې دا جینۍ واده شوې ده او دا د بچو مور ده. کور والا خبر شوي دي دا هلک یې ډېر زیات په ظلم باندې ووژلو او بیا په ټوکې وغورځولو. جینۍ هم چې دی هغه مړه کړه، هغه یې هم ووژله. نو بجای د دې چې دا داسې د خدای پاک چې کوم نظام دی یا د خدای پاک چې د سزا او جزا والا کم قانون دی هغه انسانانو په خپل لاس کې اغسته دی. کمې فیصلې چې به خدای پاک کوي د سزا او جزا هغه خلکو نن سبا په خپل لاسو کې اغستې دي. بجای د دې چې داسې کار وکړی شي. دا یو ویډیو تاسو وګورئ. دا هلک هم د یو جینۍ سره ملاوېدو ته تللی و. د هغې مشرانو دواړه کېنول او د نکاح یې وتړله. داسې کار کول پکار دي. اوس به ډېر زیات خلک وایي چې هغه جینۍ خو واده شوې وه، بیا ولې چې دی داسې خبره کوي. خدای پاک دا هم ویلي دي چې ګزاره دې نه کېږي کومې ښځې سره څه غلط کار پکې ووینې هغې نه چې دی اول علیحدګي اختیاره کړه، که بیا هم نه کېږي بیا طلاق ورکړه. د وجلو حق چا ورکړی دی چې یاره ته هغه ووژنه. خیر دا یو لوی ډیبیټ دی، خو تاسو سره مې دا ویډیو او دا خبره شیر کوله چې دا څومره ښه واقعه مخې ته راغلې ده چې د دواړو نکاح یې تړلې ده. یو اسلامي طریقې سره دواړه چې د هغه نکاح کې وتړلی شو. د دې د پټ پټ ملاوېدو دا سلسله به هم ختمه شوي، نه پکې څه جاهلیت قایم کړی شو، نه پکې څه قتل و غارت وشولو او په ارام چې دی د هغې نکاح وشوله. تاسو به څه وایئ دې حوالې سره ماته کامنټس ته لارې لازم ووایئ. مننه.